بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو موږ د یو نوي ویډیو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دلته نور ملګري موږ سره راغلي دي چکر دپاره. موږ موجوده په دیوانه اباد کې اوس ولاړ یو او دلته نور کسان موږ سره مېلمانه دي د چړوایي نه راغلي دي. نو دوی سره هم خبرې اترې کېږي. خو د هغې نه وړاندې موږ سره خپل ملګري دي چې دوی هم څه معلومات والو چې دوی څه لپاره راغلي دي او څنګه محسوسي دلته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی؟ زمونږ سرداري نګری سره تعلق ساتو نګری نه راغلی. حاجي څنګه راغلی؟ تاسو څه لپاره راغلي یې؟ څنګه راغلي یې؟ نو بس جی مشهور دی خلک ورته سیاست لپاره راځي. ډېر لرې نه خلک راځي. دې خوا راکوپلی دی نه دې ته پیتاو مازي وایي، دې خوا سوری مازي دی، مازي هم بارخیل دی، نګری ده، ملکا دی، چروړی ده، چمده ده. دې خوا همدا خلک راځي دې دپاره راغلي دي. اوس هم خبرې اترې کول غواړو چې دوی څنګه راغلي دي او څه لپاره راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ ولی جان. تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ؟ موږ د چړوایي نه. څه لپاره راغلي دلته؟ موږ خو بس سیل له رالو او د ملګرو ویزو چکر له رالو بس د دیوانه بابا ته چکر له لیدلی خو نو ډېر وخت شو او دې طرف ته دی راغلي. خلکو به وي دیوانه بابا دی نو موږ نن راشه ملګرو ته موږ ویزو چکر له نو بس رالو چکر له دې غاړې ته. بالکل واقعي تاسو ډېر ګران کار کړی دی چې تاسو دومره لرې نه راغلي یئ او راغلی په څه طریقه باندې. دلته خو لار هم نشته، ډېر مشکله به راغلي یئ او تاسو د حکومت نه څه ګیله مانه لرئ چې دا ډېر زبردست ځای دی او خلک ورته دومره په تکلیف باندې راځي. نو څه ګیلې مانې به له حکومت نه لرئ چې څه قسمه ترقي دې ځای ورکړی شي؟ موږ خو دا وایو چې دې ځای ته د روډ جوړ کړی شي. حکومت ته دا وایو ولې چې د سیل سپارې ځای دی. خلک یو ځای ته بل ځای ته سیلونو له ځي. نو زمونږ دا وایو چې دې ځای نه لکه ښه ځای چې دی نو بل ځای نشته دی، نه چې دی کالام دی او نه دیر دی او نه بل ځای دی او نه بل ځای دی. خو لکه چې زمونږ دا ځای چې دی نو ټولو نه ښایسته ځای دی. خو مونږ خو لکه دا طرف لیدلی نه او دا نن په پیله ځل باندې دې طرف ته رالو. څه پیغام به ورکوئ را روانو مېلمنو ته یا سیلګرو ته؟ څه پیغام به ورکوئ چې څنګه طریقه باندې راشي او څه هغې له پکار یې څه وکړي، څه ځان سره راوړي؟ نو بس دې ځای ته خو ځان سره چې دی نو د خوراک که سامان راوړل غواړي ځان سره او مېلمنو ته دا وایي چې څوک راځي دې ځای ته نو ځان سره د خوراک که سامان دې راوړي او ځان سره لکه لوښي لرګي خامخا راوړل غواړي. او دا ځای چې دی نو داسې دی چې بس صرف د اوبو او جومات پکې شته دی او نور څه پروګرام او د لرګو شته دی، نور څه پروګرام دا ځای نشته دی. داسې ټیک شوه، ډېره مهرباني ستاسو د ټایم راکولو یو جهان مننه. او ملګرو تاسو واورئ د دې ملګري نه هم چې د دیوانه په هکله باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړې چې ملګري دې راشي او دلته د چکر ډېر زبردست مقام دی. خو د خرچ خوراک دلته غټه مسله ده ځکه چې هوټل نشته دی، غر دی، روډ هم نشته دی. نو د حکومت نه هم زموږ دا درخواست چې دلته د روډ انتظام وکړی شي او نور دلته چې کوم دی هېڅ قسمه پرابلم نشته دی، اوبه شته دی، د پاتې کېدو ناستې ولاړې ځای شته دی او خلکو ته موږ دا ټول دعوت ورکوو که هغه د بونیر دي، که هغه د تور غر دي، که هغه چې کوم دی نو د دې ضلع منصیري دي، هزاري دي، دې ټول ته زموږ دا خواست دی چې هغه راشي او د ځای نه خوند او مزه واخلي. نو ملګرو تاسو بالکل کتلی شئ دا زموږ سره مېلمانه راغلي دي د چړوایي نه. دې سره موږ خبرې اترې هم وکړې. دې ځان سره د خوراک سامان راوړی دی، دغه لوښي پراته دي، اوس اور بلولو انتظام یې جوړ کړی دی، ځان له اور بلي. تاسو بالکل کتلی شئ او موږ ته اوس روان یو خپل ځای ته. موږ بل ځای ته ځو چې ننداره ګډ ورته وي، هلته هم تاسو سره خبرې اترې کېږي او مخې ته ځو.